السلام علیکم ګران کتونکو زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. څنګه تاسو ته معلومه چې ملک کې موجوده کم صورتحال چې روان دی بیا خاص کر چینی مافیا د هغې په حواله سره حکومت هم په حرکت کې راغلی او نن په سوات خوازخیله کې کاروایي شوې ده چې په هغې کې ویل کېږي چې 14,000 کومه بورۍ چینی چې ده هغه برآمد کړی شوي. په دې حواله سره تفصیل غواړو د AC خوازخیله ادریس خان نه هغه زموږ سره په ټلیفون په لاین دی د هغه تفصیلات والو سر څه تفصیلات دي تاسو ته کاروایي په حواله سره زموږ ناظرین خبر کوي تاسو ته پته څنګه ولګېده او آیا دا کومه کاروایي شوې ده دې خلاف په څه کاروایي کېږي؟ السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې اوورال په صوبه کې او په ملک کې د چینی او د باقي چې کوم آیټمز دي د هغې خلاف یو کریک ډاون را سټارټ شوی دی. نو دې بابت کې زموږ ډپټي کمشنر سواد عرفان الله وزیر صاحب په خصوصي هدایت باندې دا ډایرکشنز وو چې یاره تاسو هم ځای په ځای کوم ځای کې چې تاسو ته لګي چې هلته کې چا ذخیره اندوزي کړې د هغې خلاف اکشن اخیستل پکار دي. نو موږ د 3 ورځو نه پراپر ریکي کړی وه چې کوم ځایونو کې موږ سره ګودامز دي او هلته کې موږ سره پوټینشل سپاټس دي چې هلته کې هوډنګ کېدی شي. نو موږ اوورال نن تقریبا اراوند 10 ګودام چې کوم موږ ټول چیک کړل او هغې کې څه وو چې هغې کې د دوی نارمل سټاک پروت و خو یو 3 ګودام داسې وو چې هغې کې موږ سره هوډنګ راغی او هغې کې بیګس پراته وو. دا بیګس ټوټل چې به د 3 ګودامونو کوم موږ بیا کلکولیټ کړل داسې 14,000 بیګز وو او هغه بیا موږ ګودامونه سیل کړي دي د هغې خلاف پراپر قانوني کاروایي سټارټ ده. لکه څنګه چې تاسو یې د پټاڼه کې دي او انټي هوډنګ ایکټ خلاف د دوی خلاف قانوني کاروایي کېږي. تھینک یو. جی بالکل ګران کتونکو تاسو د هغو خبرې واورئ چونکې دا کاروایي شوې ده او په خوازخیله کې او چونکې په منګوره کې په نورو علاقو کې هم دا کاروایانې متوقع دي چې دا کاروایانې به کېږي او کوم چینی مافیا چې کوم دي هغو خلاف کریک ډاون کېږي او د هغو خلاف چې کومې کاروایانې وشي هغه به موږ تاسو سره شریک کوو چونکې دا یو تازه ترین اپډیټ و او د خوازخیله نه و او تاسو ته معلومه وي چې په دې کاروایي باندې عام ولس ډېر زیات خوشحاله دي.